تېر هفته چې 14 کسان چې کوم دي هغه په بازارونو کې وویشتي شو. د چارسدي ډي پي او صاحب وایي چې امن او امان کې مکمل ټیک دي او دلته کې چې دلته په تاڼو کې پنجار هم نه کوي. تاسو ته پته ده موږ دې وخت کې د ټیمې خلاف ورځي یو چې دې پرون په یو دوکاندار باندې چې کوم ظلم کړی دی کوم تشدد یې کړی دی موږ د ټیمې دغه اخلاقار هم دلته نه منو او دا مطالبه کوو چې د ده خلاف دې پیار شي د پړانګو تاڼې چې څو پرون راغلی او هغه موږ ته دا یقین خاني راکړې وه چې زه به یې پیار کوم هغې پیار ونه کړ هغه په خپل دغه کې ناکامه شو. موږ دا اوس بیا یو تحریک شروع کوو د چارسدي ډي سي صاحب ته وایو چې د دې فوري حل وباسه. ملګرو تدین انکار تدین انکار راځو غریبان راځو فقیران راځو خپل وخت راځو او د دې دا بدمعشي کوو وګورو صفا خبره کوو. موږ پرون تکې چې کوم مظاهره وکړه بیا روډ هم منډ کړو د پړانګو ایس ایچ او صاحب راغی زه یې قدر کوم موږ ته یې وویل چې هر څه کوم زموږ درې مطالبې وې. یو مطالبه دا وه چې په دې کس باندې او خصوصا او په عموما په ټیمې باندې به اف آی آر درج وې بلکل یې کوم. د دې نه پس هم ورته وویل چې د کمیټې د اهلکار سره خبره کوي چې دا بربري ته بدمعشي به بیا نه کوي. بلکل به نه کوي. زه به ستاسو ملګری یم. درېیمه مطالبه مو ورته وکړله چې که دا دوکاندار د ماښامه پورې مطمئن شي او د ماښامه پورې رضا کړی شي بیا به څه خبره نه ده. هغه ویل دا به زه وکړم په خپل ګاډي کې به ځي. وګورو موږ دې افسر ته دا وایو چې ګلونو ته په ځان دې اعتبار نه ځان نشي د افسر مخکې چې کوم دی نو نیغولی ځان نشي چې کوم دی نو ټیکولی خپل کار نشي پوره کولی واده نشي سرته رسولی نو بیا دغه من له مه راځه بیا دې من له مه راځه. موږ پرېږده چې څه کوه به کوو که ته موږ سره واده یو کړې او موږ احتجاج ختم کړي او بیا کله په یو سوړه درنه کېږي کله په بله سوړه درنه کېږي دا به موږ سره زیاتې وي دا به زموږ ناکامي وي ستا په نیت کې. هو ایس پي صاحب وایي چې موږ له خط راکړی وګورو دا مو وکړله موږ له خط ورکړه ویې ماښامه پورې دا یو ګنټه کې به دلته په دې اف آی آر درشي. افسوس کوم اف آی آر دی یو شهري حق دی زما حق دی ته یې وکړه سبا دې ټرایل کې غلط ثابت شي زه به جرم ورکومه زه به چې کوم دی نو هغې سزا ته تیار یم خو ته تاڼې والا به ولې دا اف آی آر نه درجې زه دې ته په دې لعنت ته به چې دې ته اف آی آر درج کړې او دا اف آی آر او که د دې ښې او که بدي دا اف آی آر به دې ټیک درجوي. تاجر انتقال زنده‌باد تاجر انتقال زنده‌باد. وګورو نن زموږ دا مظاهره ده د صدر صاحب نوټس کې راولمه چې ملګري قار دي خفه دي او تنګ دي. اوس به موږ د ټیمې مخې ته موږ دنده کوو او که زموږ مطالبه د درېیو دقیقو حل نه شوه یوه مطالبه دا وه چې دغه کس به فوري طور سسپنډ کړي دا بدمعاش به فوري طور سسپنډ کړي. منظور ده ته؟ دویمه مطالبه دا ده چې ټیمې به د دې خپل بدمعاشۍ نه اوړي دا بدمعاشي نه منو. او دریمه خبره دا ده چې دغه کس خلاف په فوري طور اف آی آر درکېږي. دا درې مطالبې زمونږ د دې نه په بل هېڅ قسم موږ نه ادا کېږو. صدر صاحب ته وخور کومه اقدام نه دی کړی. وګورو د دې نه علاوه کمیټې والا خپله 40 سوري دي پکې 40 غلاګانې دي پکې هغوی د دغه غلاګانو لپاره د پټولو لپاره په بازار باندې راسم شي. یروره زه خو ته داسې ښه خبره کومه که چینچي بار ولاړه ده بېشکه لرې کا که خانګاډه لار ولاړ دی بېشکه لرې کا که زما دوکاندار تجاوز کړی دی بېشکه لرې کا خو یروره په خدای قسم د دوکاندار د دوکان ته منډه مال راوچتئ د دوکاندار د دوکان نه منډه مال راچئ او په ګاډي کې اچئ او ورسره کله دوکاندار به ووایي چې جاکې دي وانې دي چې
نو هغه سره مشت مهرباني او د دې ولاړه یو بدماش یې ساتلی دی دا کمیټه یو بدماش ساتلی دی چې دوی اخوا دې خوا وکړي او هغه ټوپ تماشه راوباسي او دوکاندار باندې نیغه نیغه کوي दुकानदार तो सिस्टम मजबूर नहीं तो दुकानदार पुरमन दे दलता मजदूरी कई दलता दान साथी बच्चों लगे कटी कनिस्तान तमाशे जा मशल तमाशे तमाशे वो तो पदी कोना پرون چې ورسره کم زیاتې شوې وې د هغې غندنه کوم د هغې مذمت کوم او دا خبره د انتظامیې ته ښکاره کوم چې که تاسو دا وایئ چې دا صرف نوښار روډ دی نو دا باید تاسو د غوږونو نه وباسئ نن نوښار روډ راوتی دی که نن ماښامه پورې زموږ مطالبې نه منظورېږي نو دا ټوله چرخه ده په د دې ټیمې خلاف راوباسو ځکه چې دا موږ د ډي سي صاحب په نوټس کې راوستې ده د ډي پي او صاحب په نوټس کې م راوستې ده د دې ځای د سیاسي مشرانو په نوټس کې م راوستې ده که دلته د فساد جرړه ده نو هغه صرف یو ټیمې ده د ټیمې خپله څه کار نشته دی خپله څه کار نه کوي او په دوکاندار باندې د بدماشۍ دې یو رواج جوړ کړی دی بل نه زه د ډي سي صاحب او ډي پي او صاحب نه مطالبه کوم چې د ټیمې د اهلکارو ریکارډ تاسو وګورئ هغه کریمینل خلک چې په خپلو علاقو کې په نمبر 10 کې دي تل په ټیمې کې نوکریانې کوي د دغه خلکو خلاف کوم چې په خپلو علاقو کې په نمبر 10 کې دي نن په دې ټیمې کې نوکران دي او په دوکاندارانو بدماشیانې کوي نو دا خو دې یاد وساته ډي پي او صاحب که بیا مسله جوړېږي نو تا ته به جوړېږي ډي سي صاحب که مسله جوړېږي نو تا ته به جوړېږي ځکه چې د لا اینډ اډر حالات چې کله جوړ شي نو بیا تاسو مخې ته راځئ نو د هغې نه مخکې زه تاسو ته وایم چې کله د لا اینډ اډر حالات خرابېږي نو تاسو دا بې غیرته محکمه دا ټیمې کېنوئ بار بار هم درته وویل دوی نشته دی چې دوی هغه انیلامي کوي کوم یو کار دلته چې دوی د کرپشن نه چې کوم دی خالي کړی دی نو زه جلال محمد ته د هغه مطالبو مکمل توصیف کوم او دا وایم که نن زموږ مطالبې حل نه شولې سبا به موږ جرنل میټینګ کار کوو او په هغې کې به دا فیصله کوو چې د ټیمې خلاف موږ څه اکشن